السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په اسلام آباد فیض آباد کې پوره د جنگ ماحول جوړ دی چې د پنجاب کوم پولیس دي هغه دی وخت کې عوام سره په جګړه شوي دي. الله پاک دې خیر وکړي. ملګرو که تاسو هغه ټول مناظر په دې ویډیو کې کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مهدر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر دررسي. ملګرو تاسو ته پته ده چې زموږ پاکستان کې یو غټه جلسه روانه ده او دا جلسه حقیقي ازادي غواړي. ملګرو دا جلسه د عمران خان ده او دی وخت کې په اسلام آباد فیض آباد کې د جنگ ماحول جوړ شوی دی او دی وخت کې د لکونو خلک د ښارونو نه د کلو نه خلک روان شوي دي او هر سړی دا کوشش کوي چې زه اسلام آباد ته ورسې او زه عمران خان په جلسه کې شرکت وکړم او زه حقیقي ازادي غواړم. نو ملګرو هلته کې هم پوره د جنگ ماحول جوړ دی لکه ته کو هلته کې خلک د جهاد دپاره تللي دي. یو ملګرو یو قتلیام جوړ دی، یو لاشونه پراته دي. ملګرو دومره دغه مه کوئ که نه، ګوره پر امن احتجاج کوئ، یو بل ته لاس مه اچوئ. تاسو ولې حکومت ته امارتونو ته لاس اچوئ، حکومت ته لاس اچوئ؟ ملګرو دا جلسه کوئ خو په احتیاط باندې کوئ. یو مسلمان د بل مسلمان روړ دی. موږ له نه دي پکار چې موږ بل مسلمان ته تکلیف ورسوو. ملګرو موږ په دې خبره ډېر سخت خفه شو ځکه چې دې وخت کې تاسو دا مناظر سي کوئ چې دې ځل دا د اسلام آباد فیض آباد کې او فیض آباد کې حالات ډېر سخت خراب دي. الله پاک په موږ مسلمانانو رحم وکړي او الله پاک دا جلسه زر تر زره ختمه شي. که دا جلسه زر تر زره ختمه نه شوه الله مکه په دې ملک کې به انتشار جوړ شي. الله پاک په موږ ملک باندې رحم وکړي. ملګرو زموږ طرف نه دغه لنګې معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.